ملګرو عمر جمشید یم نن ته دریای کابل متعلق یو څو اهم خبرې کوم. ډیره معلوماتي ویډیو مې راوړې. دریای کابل چې د تورخم په لاره باندې په پاکستان کې داخليږي او بیا چې پاکستان کې داخل شي دا د پیشاور، نوشیره، جهانگیره داسې بیا اټک پل په مقام باندې دا په دریای سند کې شاملېږي. د دې ټوله لمبایي 700 کیلومتر ده. دریای کابل د چین او د چترال د واورې نه پیدا کیږي. دریای سوات او دریای پنچکوړه هم په دریای کابل کې شاملېږي. په پاکستان او افغانستان کې په دریای کابل باندې مختلف ډیمونه جوړ شوي دي چې په دې کې د افغانستان دارونډا ډیم او د پاکستان ورسک ډیم شامل دي. د دې نه علاوه نور ډیمونه هم په دې کې شته چې هغه په دریای کابل باندې جوړ شوي دي. دریای کابل اوبه د افغانستان صوبه میدان وردګ د هندوکش په غرونو نه یعنی وورول کېږي او د هغه ځای نه راځي. انای کادره د دریای کابل د دریای هلمند نه جدا کوي. دریای کابل د تورخم په لارې باندې په پاکستان کې داخليږي. په ضلع مومند کې په دې دریای کابل باندې یو ډیم هم جوړ شوی دی چې د ورسک ډیم په نوم باندې یادېږي. ورسک ډیم 525 میگاواټ هایډرو پاور پلانټ نصب شوی دی. دریای کابل میچنۍ باندې راځي پیښور طرف ته چې میچنۍ د پیښور نه تقریبا 15 کیلومتر په فاصله باندې موجوده ده. دې پسې بیا دریای کابل پیښور نه 400 نه نوخار ته راځي او د اټک پنجاب په مقام باندې په دریای سند کې شاملېږي. ملګرو دا و د دریای کابل یو وړه غوندې ډاکومنټري. ان شاء الله د دریای سند به هم مکمل حقیقت او مکمل ډاکومنټري تاسو ته جوړو چې دریای سند د کوم ځای نه راغلی دی او په کوم ځای باندې غورځېدلی دی. دا دریای کابل دی چې دا ټوټل 700 کیلومتر باندې مشتمل دی. یعنی دی لمبایي چې کومه ده صرف 700 کیلومتر ده او دا د افغانستان نه راغلی دی او اټک د دې اخیری انډ دی. یعنی دغلته کې بیا په دریای سند کې شاملېږي. ملګرو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي وي. مزید داسې ویډیوګانو کتلو دپاره زما د فیسبوک پاڼه محمد عمر جمشید ځان سره فالو کړئ او زما د یوټیوب چینل محمد عمر جمشید سبسکرایب کړئ.